خدای مهربانه ذات دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا حدیث سوری دا واره خان اے زما بندگان اے بندگان که تاسو دومره ګناه وکې چې د دې ځمکې نه واله د اسمان غاړو ته ورسېږي څومره ګناه چې دا ټوله ځمکه پرې ډکه شي او د اسمان غاړو ته ورسېږي او شرک دې نه کړی چې مشرک نه او ما ته سر ښکته کې توبه وباسې نو دا دومره د ګناه ځای به دله د بخښنې نه ډک کم هېڅ پروا مې نشته څونه مهربانه الله دی قسم په خدای که مور دونه مهربانه وي په بچي څونه چې الله مهربانه دی پیغمبر مبارک فرمایي پلار دونه مهربانه په بچي نه څونه چې الله په موږ مهربانه دی موږ د خدای دشمني کوو موږ منځونه نه کوو موږ د خدای خلاف کوو موږ دروغ وایو موږ غیبت کوو موږ حرام خوري کوو موږ هر څه کوو بیا هم خدای ډوډۍ راکوي بیا هم خدای صحت راکوي بیا هم خدای سترګې راکړي دي بیا هم خدای مال راکړی دی بیا هم خدای بچي راکړي دي بیا هم خدای عزت راکړی دی نو په دې ولې موږ تېرې وځو الله ته توبه وباسو هر ماسخوتن چې کله سملی استغفار وایه هر ماسخوتن چې سملی یاره کم از کم سل کرته استغفر الله وایه استغفار ذکر دی خپل علماء د مولیانو نه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب الیه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم که هو او که هو الحي القيوم اتوب الیه یو سل کرته وایه وعده به کوې را سره انشاءالله ستاسو فایده ده پکې د ما پکې څه فایده ده زه خو ستاسو دپاره مې زړه ستړی شو ستاسو فایده ده پکې یو سل کرته وایه معنی سره استغفر الله معنی زده که الله تا نه بخښنه غواړم ما وبخې خدای الله ما وبخې خو خلک هله وایي چې ګناه کړې که ما وبخې استغفر الله الذي اغه الله لا اله الا هو چې ردنه ما سوا بل رب نشته